انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو ردغې علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ او ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د ختم نبوت په عنوان سره منعقده ده محترمه دلته سټیج باندې ګڼ شمېر لوی علماء کرام تشریف فرما دي من مخکې علماء او مشایخو تفصیلی بیانات وکړل من وروسته به انشاءالله العزیز علما راځي هغوی به بیانات کوي زه صرف د هغه دعوت په اساس چې زه راوغوښتم څو معروضات گزارشات په خپل عنوان باندې عرض کوم انشاءالله محترمو مونږ تاسو دلته نن راجمع یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د حفاظت دپاره مونږ او تاسو نن دلته راجمع یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس د هغه تاج د ختم نبوت کوم چې الله رب ذوالجلال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سر کړی د هغې د حفاظت عهد کو لوز کو دغه خبرې نن مونږ او تاسو دغه عهد تجدید کو چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت حفاظت کو ځکه محترمو د ختم نبوت عقیده دا صرف یو عقیده نه ده بلکې د ختم نبوت د عقیدې حفاظت دا د رسول الله د عزت حفاظت دی د ختم نبوت د حفاظت د عقیدې حفاظت دا صرف د یوې عقیدې حفاظت نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه منصب حفاظت دی کوم چې رب ذوالجلال ورکړی و د ختم نبوت حفاظت دا صرف د یوې عقیدې حفاظت نه دی بلکې دا د هغه تاج د ختم نبوت حفاظت دی کوم چې الله رب ذوالجلال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سر کړی و نن په دې ځای کې مونږ د دې عزم اظهار کوو چې مونږ به د رسول الله دغه منصب هم حفاظت کوو د رسول الله دغه عزت به هم حفاظت کوو د هغه تاج د ختم نبوت به هم حفاظت کوو کوم چې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی که یو ډاکو په دغه عزت باندې د حملې کوشش کوي په دغه تاج باندې د ډاکې اچولو کوشش کوي مونږ به د هغې مخې ته ودرېږو سیسه پلای ہوئے دیوار به جوړېږو د هغې حفاظت به کوو چاهې د مال په قیمت سره وي چاهې د جان په قیمت سره وي چاهې د اولاد په قیمت سره وي د هر ډاکو مقابله به کوو د هر ډاکو لاس به نیسو د هر ډاکو ته به سیسه پلای ہوئے دیوار جوړېږو د رسول الله د ختم نبوت د هغه دغه منصب حفاظت به په هر قیمت باندې کوو انشاءالله العزیز حضور انشاءالله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې که کم ډاکو په دغه منصب باندې د حملې کوشش کړی و که کم ډاکو رامخکې شوی و د رسول الله په عزت باندې د حملې کوشش کړی و که کم ډاکو د رسول الله په تاج باندې د ډاکې اچولو کوشش کړی و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکم باندې صحابه کرام ورغلي و اسود عنسی که راپورته شوی و صحابه کرامو د هغه مدعي نبوت د رسول الله په عزت باندې ډاکا اچولو کې د دغه ډاکو سر د هغه د تنې نه جدا کړی و مردار کړی و په هغه زمانه کې که د طلحه اسدي په نوم باندې ډاکو راچوت شوی و صحابه کرام د هغې مقابلې ته میدان ته راغلي و که په هغه زمانه کې مسلمه کذاب راپورته شوی و صحابه کرام ورغلي و د هغه سره جنګونه کړي دي تر دې پورې صرف په دغه یوه ورځ باندې چې دی په کومه قلا کې محصور شولو صحابه کرام دننه ورغلل د ده سر یې د ده تنې نه جدا کړلو د ده 19 زره 100 زره ملګري په دغه یوه ورځ باندې په دغه یوه قلا کې قتل کړي دي د دې وسپایي یې کړې ده د دې وسپایي ځکه دا د رسول د صرف د یوې عقیدې خبره نه وه
دا د رسول الله د منصب خبره وا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت خبره وا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره وا دیو جن په هر دور کې کله چې اسلامي ریاست ورو هغه د رسول الله د عزت حفاظت دا په سرکار دا د سټیټ په تور باندې کړو د رسول الله دغه تاج د ختم نبوت دغه حفاظت ریاست په خپل تور باندې کړو د چې کله حکومتونه اگر بي دین خلکو بل اسونو کې ورغلل کله چې حکومتونه هغه د علماو د لاسونو نه لاړل اقتدار ورنه لاړو طاقت ورنه لاړو زموږ علماو بیا میدان پرې نه ښودلو مرزا غلام احمد قادیانی راپورته شولو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشګویي وا فرمایلیو لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخت پورې نه قایمیږي حتی یخرج 30 کذابا تر دې چې 13 دروغجنان به راپورته شي كلهم يزعم انه نبي هر یو کم عقل هر یو جاهل بدا دعوه کوي زه نبی ما خو فرمایل خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاخرنه نبی ما د نبوت ټول کمالات الله په ما باندې ختم کړل د نبوت ټول درجه په ما باندې ختم کړل یاد ساتئ ما نه رسته دنیا کې بل نوې نبی نشي راتللی ما نه رسته بل څوک نبی نشي جوړېدلی وی فرمایل ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي نبوت او رسالت سلسله الله په ما باندې ختم کړل ما نه رسته نبوت سره ما نه رسته بل رسالت سره وی فرمایل انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي عاقب یما یاد وساتئ عاقب هغه چاته ویل کېږي چې هغه نه رسته بل نبی نه وي مسله واضح کړي وا هغه دور کې یو حدیث کې فرمایل من رسته به 13 دروغجنان راپورته کېږي هر یو بدا اب دروغجنی کذابین بی فهو دجال افاق ضال مضل هر یو بدا دا ولري علماء کرام فرمایي دروغجنان خو ډېر راپورته شوي دي هغه ټولو د نبوت دعوه کړې ده د 1300 تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې کړې ده شارحین د حدیث لیکي د دې نه هغه 13 کسان مراد دي چې هغه به شان او شوکت به قایمیږي یو طاقت او قوت به پیدا کېږي ملګري به ورسره کېږي ورنه زیبه دغه سپاګلان چغې وهي هغه به دې کې نه دي مراد هغه به دلته نه راځي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته خبره واضح کړله دا خبره ختم شوله دا دروازه بند شوله و زمان رستبل څوک نبی نشي جوړېدی مان رستبل څوک رسول نشي راتله مسلمه کذاب هم راغی نورم ګڼ راغله مرزا غلام محمد قادیانی هغې نه لویه قصه جوړه شو هغه د دنیا نه لاړو هغه خبیث ذریات تر اوسه باقي دي اصل هغه بساط بشا باندې مغرب ودرېدو کفر ودرېدو سپورټ یې ورته ورکو طاقت یې ورته ورکړلو نن مرزا غلام محمد قادیانی به په جهنم کې وي لیکن د هغه میشن روان دی ځکه شاته عالم کفر ورپسې دی مغرب ورپسې دی د دنیا کفر طاقتونه ورپسې دي زموږ علما میدان کې خالی لاسونه دي حکومت نه لري اقتدار نه لري طاقت نه لري لیکن الحمدلله صرف په پاکستان کې دا لندن تم پسې ورغلي دي فرانس تم پسې ورغلي دي الته عدالتونو کې حاضرې کړې ده د دې کفر مسلمانانو ته ښکاره کړی دی نن په دې کې موږ هم د دې عزم اظهار کوو چې انشاءالله موږ به د خپل اکابرو موږ به د خپلو اسلافو په نقشو قدم باندې وځو د رسول الله د هر دشمن مقابله به په هر صورت کې کوو انشاءالله تاسو که یوې خبرې ته سوچ وکړئ دې وخت کې دنیا کې عیسایان هم اوسېږي دنیا کې هندوان هم اوسېږي دومره خلک اوسېږي لیکن دغه مغرب یو کس که راپورته شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي یو څوک راپورته شي هغه د رسول الله په عزت باندې د حملې کولو کوشش وکړي همدغه خبیثان همدغه مغرب راپورته شي هغې ته سیاسي سپورټ ورکولو کوشش کوي د هغې د ملګرتیا کوشش کوي دا که د آسیه ملعونه په شکل کې وه دا که عبدالشکور قادیانی په شکل کې و دا که وجیه الحسن په صورت کې و لیکن دیو ته هغه وخت کې انسانیت را یاد شي د انسانیت چغې شروع کړي خو موږ دیو ته ویل غواړو یاد ساتئ موږ پوره په دعوې او په دلیل سره دا خبره کوو پوره په دلیل سره دا دعوه کوو لږ تاریخ د انسانیت اوچت کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته نو مبعوث شوی
هغه وخت سهالاتو انسانانو نه انسانیت هیر شوی وو انسانان د درندگانو په شکل ګرځېدلی وو انسانانو کې د درندگانو خوی راغلی وو محمد رسول الله دنیا ته راغی انسانانو ته انسانیت ورښودو نن که عالم کفر د انسانیت ژوند او زندګي تېری دا د محمد رسول الله برکت دی بیا موږ عالم کفر ته وایو کم محسن انسانیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د وجې نه چې دنیا انسانیت پیژندلی دی که د یو درنده د وجې نه د هغه عزت محفوظ نه وي که د یو درنده د وجې نه د هغه ذات محفوظ نه وي بیا موږ دنیا کفر ته ویل غواړو دغسې خبیثان دغسې مرتدین بیا موږ د مخ د ځمکې نه لرې کول دا زموږ د دین تعلیم دی موږ ته زموږ د شریعت تعلیم دی بیا موږ ته چې دغسې خبیثانو نه د الله ځمکه پاکول دا موږ خپل فرض ګڼو او الحمدلله امت کې ځوانان موجود دي زموږ اکابرو موږ ته دغه لار راښولې ده الحمدلله هغه وخت کې که په هغه زمانه کې کعب بن اشرف مردار کړی و که هغه زمانه کې هغه ابو رافع مردار کړی و په هغه زمانه کې نور مستخان او مرتدین انجام ته رسولی و الحمدلله زموږ اکابرو هم قرباني ورکړې ده باوجود د دې چې بې سر و سماري وه طاقت نه و حکومت نه و وسایل نه و اسباب نه و بل طرف ته پوره کفر او کفري طاقتونه ولاړ وو لیکن زموږ اکابرو حوصلې نه وې ویللې هغوی په میدان عمل کې وو په میدان عمل کې وو هغوی ته جواب ورکړی و د قادیانیت هر لارې بند کړې وه په هر لار کې ورته ولاړو مقابله یې کړې وه او انشاءالله موږ د خپل هغه اکابرو د روحونو سره نن د دې خبرې وفا د دې عهد لوز ورسره کوو د هغوی د روحونو سره واده کوو چې انشاءالله تاسو چې رسره پاره قربانۍ ورکړې وي د پاکستان مسلمانان ویښ دي بیدار دي انشاءالله موږ به د هغه قانون حفاظت کوو موږ به د هغه شیانو حفاظت کوو په هر قیمت به ګستاخان او مرتدین انجام ته رسو انشاءالله العزیز موږ تر خپلو اکابرو تاریخ یاد دی هغه مولانا محمد علي جلندري رحمه الله چې هغه وخت یو ځای ته بیان ته راغی یو پولیس افسر ورته وایي حضرت جی د قادیانیانو خلاف سموایي دی ورته ولې نه وایم هغه ورته جی حالات خراب دي دا ورته حالات خراب دي تاسو یې کنټرول کوئ که نه تاسو حالات نشئ کنټرولولی بیا تاسو د کوم مرض علاج هغه ورته وایي حضرت جی موږ سره نه پري نشته دی دا نشته دی اخوا ستا جان ته خطره ده د اسټیج پرېښود جومات ته راغی 20 منٹ خپل وصیت نامه ولیکلا بے اسٹیج پر آگے وہ فرمیل ہاں ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہم نے حضور کے ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو ہم نے محمد رسول اللہ کی عزت کے لیے قتل ہونا قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے کہ دیو قتل کے ولی ذکری دی پخبل درندگی ورتناز دے محمد رسول اللہ دی عزت دبار قتل کېدل زده کړي دي که دیو ته په خپل درندګۍ او تشدد باندې راز دی بیا موږ ته په خپلو مسلمانو سینو باندې ناز دی موږ ته په خپلو مسلمانو وینو باندې ناز دی که کله په میدان کې د رسول الله د عزت خبره راتلله بیا به دا سرونه په میدان عمل کې قربانېدو نه انکار نه کوي انشاءالله بیا به په میدان کې دغه سینې د ګولۍ خوړو نه انکار نه کوي انشاءالله بیا به دغه وینې د رسول الله د عزت دپاره په میدان کې د تویدو نه انکار نه کوي انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله دې وجې نو محترم موږ تاسو به بیدار اوسېږو خپل علما به سپورټ کوو د خپل علما ملګرتیا به کوو دغسې ځوانان مولانا عبدالحق سرادي صاحب حفظه الله مولانا ابوبکر صاحب مولانا نعمان صاحب د هغوی ملګري هر کال په دغسې کې د ختم نبوت دا کنفرنسونه کوي یقین وکړه ضرورت دی د دې څیزونو زموږ خلکو ذهن کې څه ضرورت دی د دې څیزونو یقین وکړه مسلمانانو ورونو د دې ضرورت دی تاسو ته به نه پته نن کفر لګیا دی ډېر په تیزۍ سره قادیانیت لګیا دی د هغې په شا باندې د هغوی ملګري ورپسې دي کفري طاقتونه ورپسې دي په دا میډیا باندې زموږ ستاسو نوجوانانو تباهۍ طرف ته روان کړي دي ارتداد طرف ته روان کړی دی ضرورت دی چې موږ دغسې کوڅه په کوڅه باندې جلسې وکړو پروګرامات وکړو خپل ځوانان خبر کړو هغوی ته شعور ورکړو د قادیانیت د کفر نه خبر وکړو السلام علیکم والله آپ شروع رہے ہیں خیریت نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت محافظین ختم نبوت
ختم نبوت علماء دیوبند سر بکم سر بلند اور بخفل سے موجود رہ گئے حضرت استقبال ہو گئی آنے خانے تشریف رو نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و دارہ ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت نعرہ تکبیر زمونږ استاسو اصل میلمه راورسېدو انشاءالله العزیز هغوی به بیان کوي زما ستاسو په خدمت کې درخواست کوو عرض مې کوو محترمو په دا میډیا باندې ځان وساتئ ستاسو په علم کې به په دې وخت کې قادیانیان زمونږ او ستاسو کوڅو ته نشي راتللی تاسو په علم کې به وي په دې وخت کې دغه منکرین حدیث دغه نور خلک د رسول الله د عزت دشمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې حمله کوونکي دشمنان هغوی کوڅو ته نشي راتللی هغه د دې میډیا په ذریعې سره لګیا دي نوجوانان ګمراه کوي دې وجې نه ځوانانو احتیاط وکړئ په دا میډیا باندې هر څوک نه پالو کوئ په دا میډیا باندې که د ملا جامه کې راځي د قرآن مجید تفسیر هم کوي خپل ځان وساتئ هسې نه دغه ګمراهۍ تاسو شکار شي دې میاشت کې تقریبا 2-3 هفتې وشولې ما نه مخکې خطیب صاحب تاسو ته بیان وکړو خطیب قاري کرم الله صاحب دامت برکاتهم العالیه ما سره دیو رابطه وکړله نورو کسانو رابطه وکړله بیا ما ورته اصل سړی ما سره مخامخ کې سړی کوم یو دی دې به ډبېرې نه یو مولي صاحب و ټول کسان په یې دغه بهر اوسېدله ما سره رابطه وکړله ما ته وی 2 کالونو نه زه لګیا یم کسان راولم پیسې هم ورته ورکوم د تیلو خرچه هم ورته ورکوم دلته پې خوراکونه هم کوبه هغه زما مخې ته خو لګیایي خبرې کوي لیکن په دا ټیک ټاک باندې لایو کې زه د قادیانیانو سره راولم بیا هغوی خبره د هغوی سره نشي کولی ما ته ویل په دا 2 کالو کې غټ غټ خاندارونه هغه قادیانیان شو ما ورته ویل ملګري یې چاته روپۍ هم مه ورکوه چا باندې روټۍ مه خوره صرف دومره وکړه چې هغوی زموږ سره مخامخ کرایي وله په سبا نه ماسخوتني زمونږ د هغوی سره خبره وشوله چونکې قادیانیانو کې دا کار دی لایو کې چې کله هلته راشي هغوی په خپل بورډ باندې چې کله ګیرېږي زمونږ د ملګرو مایګونه بند کړي خبرې بند اواز بند کړي یا زمونږ ملګري کوز کړي مونږ ورته دعوت ورکړو مونږ ته راځئ زمونږ بورډ ته راشئ هلته هغوی نه راتلله بیا ورته مونږ دویم صورت پیش کړو مونږ ورته ویل راځئ تاسو هم لایو راشئ مونږ هم لایو راشو دیو بهر ملکونو کې دي چې د دې دپاره چې مونږ یو بل اواز هم نشو بندولی یو بل کوزولی هم نشو دیو هغې ته هم نه تیار بیا پسې 2 شپې پس ما 2 تخصص طالبان ورولېږل 1.5 غنټې د هغوی سره بحث وشو خبره وشوله اخره کې زما هغه دواړه ملګري شاګردان هغې کوز کړله هغوی کې مین یوه زنانه وه هغې په وټسپ باندې رابطه وکړله ما ته ویل چې تر اوسه پورې خو مونږ ته دیو یو شان خبرې کولې چې کله تاسو ورسره هلته مخامخ شوئ بل شانتې خبرې شروع کړلې بیا ما ورته ویل او که نه د دیو انداز هم دغه دی دیو د ځان نه زمري جوړ کړي بریتونه تاوهي لیکن چې کله د خبرې ځای راشي هغه ځای کې دیو طاقت نه لري چې مونږ سره مخامخ کړي په دغه دجل په ذریعې سره دوکې په ذریعې سره تاسو یې همیشه په دوکه کې اچولي یئ د دې وجې نه هغه دا طاقت لري نه چې زموږ سره مخامخ شئ تاسو خالي الذهني ستاسو د دوکه کولو کوشش کوئ هغه ډېر کسان موږ سره په رابطه شو الحمدلله هغوی توبه ویستلې مسلمانان شوي دي وسبب سره دې نه مخکې ګلګت نه یو مولوي صاحب رابطه وکړله ما ته ویې ویل زمونږ 3 هلکان کنیډا کې قادیانیان کړي دي اوس هغه هلکان زمونږ خبره نه اوري هغوی وایي تاسو له دې سره آنلاین خبره وکړئ لایو کې تاسو له دې سره خبره وکړئ ما ورته ویل صحیح ده بسم الله وکړه رایوله ما ورته ویل په کومه موضوع باندې خبره کول غواړي ما ته ویل دیو له خو بل څیز ورځي نه قادیانیان د اصل موضوع نه د تېښتې دپاره د عیسی علیه السلام رفع و نزول مسیح علیه السلام عنوان راوړي مونږ ورته ویل چلو د هغه خلکو ذهنسازي پرې کړې وه چې مسلمانانو علماو کې دغسې څوک نشته دی چې مونږ سره په دغه موضوع باندې خبره وکړي ما ورته ویل ټیک ده په دغه موضوع باندې مونږ سره مخامخ کې اصول به تیر کړو یقین وکړه کله چې دیو راسته په هغه شپه باندې نیمه ګنټه بحث یې وکړو یو مناظرې وتښتېدو 2مه ګنټه کې بل وتښتېدو 4مه ګنټه چې د مناظرې شروع وه 4م مناظرې هم وتښتېدلو اخره کې هغه 3 هلکانو کلمه وویل او مسلمانان شو الحمدلله تقریبا 5-6 زموږ مقصد د خبرې مې دا و دې وخت کې خلک لګیا دي
ګوره د ناقص عقل په بنیاد باندې زما ستا د دین باطلولو کوشش کوي او یقین وکړه هلته په لکونو خلک ورته په دغه بورډ کې ناست هغوی اوري هغوی د قرآن د درس په نوم باندې خلکو ته دوکه ورکوي منکرین حدیث په دا وخت کې په د KPK کې سرګرم دي یقین وکړه صرف د عقل په بنیاد د ناقص عقل په بنیاد باندې زما ستا د عقیدې د باطلولو کوشش کوي زما ستا مسلمانان د ګمراه کولو کوشش کوي مسلمانانو له خپل ایمان حفاظت وکړي دې ورځو کې دلته لګیا دي دغه منکرین حدیث د عذاب قبر په عنوان باندې شکوک شبهات او د دیو شکوک شبهات چې موږ عام خلک خو ته متاثر شي لیکن یقین وکړه د معاشره پر حیثیت هم نه لري تیرو ورځې کې په ټرین باندې خبره روانه وه لوی هر سړي به لګولی تاسو وایي په دا قبر کې عذاب یا ثواب دی حساب کتاب خو به قیمت په ورځ باندې کېږي حساب کتاب خو شوی نه دی نو په قبر کې بیا د حساب کتاب نه مخکې عذاب ثواب د کوم طرفه راغی حساب کتاب شوی نه دی د هغې نه مخکې عذاب ثواب د کوم طرفه راغی ما ورته ویل دا عذاب د قبر دا د قبر ژوند او زندګي خو د قرآن د درې شپېته ایتونو نه ثابت ده د حدیث متواترو نه ثابت ده ته د عقل په بنیاد باندې د هغې نه انکار څنګه کوې او عقل دې هغه عقل دی که ناقص عقل کیا بدی اور کیا بدی کا شوربا چته بسې شوروا به سوي ته بسې عقل به نسې چې قرآن سنت په مقابله کې راوړي او زه تاسو نه تپوس کوم دې قرآن مجید کې ذکر دي ځای په ځای فرعونیان الله تباه کړي عادیان یې تباه کړي سمودیان یې تباه کړي دي د نوح علیه السلام قوم الله تباه کړی دی دا خو قرآن مجید ذکر کوي دا تم مني بیا خو په سبا له بلستانه تپوس کوي چې حساب کتاب خو لا شوی نه دی الله عادیان ولې تباه کول سمودیان یې ولې تباه کول فرعونیان یې ولې تباه کول ته چې کوم سوالات قایمې هغه سوالات په تا باندې قایمېږي واردېږي که د عقل په بنیاد باندې ته د بنیادي عقایدو نه انکار کوې بیا خو به د الله د قرآن نه ته منکر شې به کوم طرف بسي اوې د عذاب او ثواب مونږ تاسو ورکوو که الله یې ورکوي څوک یې ورکوي الله ته دا پته نشته چې دا جنتي دی دا جهنمي دی الله ته دا پته نشته چې دا به حساب کې پاس کېږي دا به پیل کېږي روایاتو کې خو دومره پورې راځي یوه طبقه به الله د حساب کتاب نه بغیر جنت ته ولېږي یوه حساب طبقه به د حساب کتاب نه مخکې الله جهنم ته ولېږي عذاب ثواب موږ ته نه ورکوو الله یې ورکوي الله د علم دی دغه هر څه لہذا ته دلته عقلیات مه استعمالوه ته خپل ناقص عقل په خپل جب کې کښېنه ستا عقل څه حیثیت نه لري او یقین وکړه دې وخت کې د احادیثو باره کې غلط فهمي شکوک شبهات دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي وه ابو داود شریف دویم جلد صفحه 300 باندې حدیث موجود دی فرمایلی یو وخت به راشي خلک به راشي زما د حدیثونو به انکار کوي هغوی به وایي زموږ دپاره قرآن کافي دی الله پیغمبر فرمایلو یدعون الی کتاب الله ظاهرا به خلک قرآن طرف ته رابلي ظاهرا د هغوی ناره به قرآن وي لیکن قرآن منل به د هغوی مقصود نه وي د قرآن په نوم به د حدیثو نه انکار کوي د قرآن په نوم به د رسول الله سره دشمني کوي ځکه فرمایلی ولیسوا منه فی شیء په خپله به د دغه قرآن سره هیڅ تعلق نه وي صرف د رسول الله د حدیثو په دشمنۍ کې به هغه قرآن ډال ګرځولی وي یوه هفته وشوله یو منکر حدیث ما سره مخامخ خبرې کولې ما ته تپوس وکړو ما ورته ته حدیث منې ما ته وایي زه هغه حدیث منم چې هغه د قرآن موافق د قرآن خلاف چې هغه نه منم ما ورته تا قرآن ویلی دی ما ته وایي نه قرآن مې نه دی ویلی ما ورته حدیث دی ویلی دی ما ته وایي نه حدیث مې نه دی ویلی ما ورته خو بیا به تا ته څنګه پته لګي چې دا حدیث د قرآن موافق دی که خلاف دی ما ته وایي ما له خدای عقل را کړی دی نه قرآن ویلی دی نه حدیث ویلی دی اوس به دا د عقل په بنیاد باندې تر اوسه پورې 1400 کاله مفسرینو ته پته ونه لګېدل محدثینو ته پته ونه لګېدل متکلمینو ته پته ونه لګېدل صحابه به نو خبر نعوذ بالله تابعین پوه نه شو تبه تابعین پوه نه شو 1400 کاله د امت نه پوهېدلو لیکن دلته منیر شاکر اینډ کمپنی راپورته شوله اوس هغه باندې نوی قرآن نازلېږي نعوذ بالله نوي تشریحات د دین به کوي او پښتون قوم به ورپسې هله نر ملام پلان کې 1400 کاله چې یو څیز دین نه اوس به کوم ځای نه دا دین ګرځېږي 1400 کاله چې امت په کوم څیز نه و پوه شوي نن به دی کوم طرفه پوهېږي د دې نه وجې نه مسلمانانو د خپل دین حفاظت وکړئ د خپلې عقیدې حفاظت وکړئ په دا میډیا باندې دومره لویه تباهي شروع ده د دې وجې نه د خپلو علماو د هغې
ملګرتیا وکړئ، د هغې سره ناسته وکړئ، د خپلو علماو ملګرتیا مه پرېږدئ، د خپلو علماو سره ناسته مه پرېږدئ. او زه علماو باندې غږ کوم، علماو ته م وایم خپلو مقتدیانو ته وخت ورکئ، خپلو نوجوانانو ته وخت ورکئ. یقین وکړه دې وخت کې د ګمراهۍ د خورېدو هغې کې یوه وجه زمونږ د علماو هم ده. بله ورځ یو کس ما سره مخامخ شو، څو کسان نور علماو هم ما سره هلته په شو کې وو. دې ما نه د اسلام په باره کې شکوک شبهات او تپوسونه کول. ما نه مخکې یو دوه علما پرې رامخکې شو، ما ته وایي دا ډېر لوی مرتد دی، دا ډېر لوی کافر دی، پلانکې. دوی چې خاموش وو ما ورته خیر پرېږده چې سوالات وکړي. دی چې سوالات وکړه 3 سوالات یې وکړه، ما جوابات ورکړله. اخره کې هغه کس ما ته وایي چېرته بهر یورپي ملکونو کې کوم ځای کې وو، ما ته وایي مونږ ته شکوک شبهات راشي، کله چې مونږ دې علماو ته راشو مونږ سوال کوو فوراً د ارتداد او د کفر فتوا ولګوئ. د ارتداد فتوا مه لګوه، هغه مطمئن کا ته په خپله به دغه څیز باندې نه پوهېږې، بل عالم ته ورولېږه. لیکن دا طریقه مه اختیاروه چې فوراً د کفر او ارتداد فتوې ولګې. هغه خلک شکوک شبهات په زړه کې جمع کېږي، سبا ته زمونږ ستاسو د لاسه هغه یا خو ملحد شي یا منکر حدیث شي یا قادیاني شي، په بل طرف باندې لاړ شي. یقین وکړه دې وخت کې مونږ او تاسو د دلیل په بنیاد باندې چې خلکو ته اطمینان ورکو، د دلیل په بنیاد باندې د هغوی شکوک و شبهات لرې کړو. که مونږ او تاسو خپله ذمهداري ادا نه کړو، په معاشره کې چې کومه تباهي خورېږي زمونږ د علماو به پکې پوره حصه وي. بهرحال محترم عرض کوو مونږ تاسو دلته راځو، مونږ د رسول الله د عزت د حفاظت دپاره مونږ تاسو به د رسول الله د عزت حفاظت کوو انشاءالله، د رسول الله د ختم نبوت حفاظت به کوو انشاءالله. قادیانیان که په هر شکل په هر صورت کې هغه کار کوي، مونږ او تاسو به د هغوی مخنیوی کوو او دغه دنیا کفر ته ویل غواړو، دنیا قادیانیت ته ویل غواړو. الحمدلله دلته مسلمانان وینې لا په دغه رګونو کې موجود دي. تاسو دا سوچ مه کوئ، تاسو به خپل میشن مخ په وړاندې بوځئ. مسلمانان به تاسو ته جواب درنکړي انشاءالله. هر قرباني به د رسول الله د عزت دپاره مونږ ورکوو، تاسو مخنیوی به کوو. یاد وساتئ مونږ الحمدلله مونږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی روحاني اولاد یو، مونږ مرتدین انجام ته رسولی شو، مونږ د عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی روحاني بچي یو، مونږ ګستاخان په هغوی په وینو کې خپلې تورې سرې کولی شو، مونږ د عمیر ابن عدي رضی الله تعالی روحاني بچي یو، مونږ د ګستاخانو بدنونه 2 ټوکړې کولی شو، مونږ د ابو مسلم خولاني روحاني بچي یو، مونږ د کذابینو د اور لمبو ته هرکلی ویلی شو، مونږ د الحمدلله د امام شریعت سید عطاالله شاه بخاري روحاني بچي یو، مونږ تحریکونه چلولی شو، مونږ د مولانا انور شاه کشمیري روحاني بچي یو، مونږ په عدالتونو کې د قادیانیانو دجل ښکاره کولی شو، مونږ د مولانا غلام غوث هزاروي روحاني بچي یو، مونږ د رسول الله د عزت دپاره بچي هغه په بستر مرګ باندې پرېښودی شو، مونږ د مولانا سید یوسف بن نوري بچي یو، د رسول الله د عزت دپاره کفن په ترخ کې راغستلی شو، حاضرېدی شو، مونږ د مفکر اسلام مفتی محمود روحاني بچي یو، مونږ په اسمبلیانو کې قادیانیان انجام ته رسولی شو، مونږ الحمدلله د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه روحاني بچي یو، مونږ د هر کفر مونږ د کفر د هر سازش مخنیوی هم کولی شو، مقابله هم کولی شو. الحمدلله ختم نبوت جمهوریت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن نعرہ تکبیر. زه په اخره کې خپل مېلمه ته هرکلی وایم او مولانا عبدالحق سرحدي صاحب حافظه الله د هغوی ټول ملګري مولانا ابوبکر صاحب حافظه الله، مولانا نعمان صاحب، مولانا نیاز صاحب څومره ملګري دي هر کال دلته پروګرام کوي. مونږ او تاسو هم چې ورسره نن یو واده وکړو چې دلته کله هم هغوی د پروګرام اعلان وکړي، مونږ تاسو که نور څه نشو کولی کم از کم د جلسې ته خو به حاضري وکړو انشاءالله. د رسول الله د عزت دپاره به قرباني ورکوو انشاءالله، سر به پیش کوو انشاءالله، وینه به ورکوو. نو چې مونږ تاسو صرف جلسې ته هم نشو حاضرېدی بیا به وینه څنګه ورکوو؟ کلم چې هر کال دلته اعلان وشي د ختم نبوت دا سالانه جلسه وي دلته، مونږ به خپل ټول کارونه پرېږدو. دا ځل خو زموږ مجموعه ډېره مختصر ده، آینده به انشاءالله د دې په ډبل مجموعه مونږ به رضان سره هم راولو، په خپله هم دلته حاضري کوو انشاءالله. د ختم نبوت حفاظت به دغه رنګې کېږي چې مونږ د دغه علماو مټې مضبوطې کړو، مونږ د دغه علماو